سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډېر بد خبره. یو ځل بیا په اسلام آباد کې ناس د پښتنو د وسایلو لوټ شول او د پښتنو د وسایلو د معدنیاتو سودا وشوله. یو ځل بیا امریکا پاکستان سره په 500 میلیون ډالر باندې د پښتنو د غرونو او د بلوچو د غرونو د وسایلو او د معدنیاتو سودا وکړه، چې پکې په ایډوانس کې ورته پکې تقریبا 15 کروڑ ډالر دا هم ورکړل. په پښتونخوا کې روان یو اړخ ته جنگ او بل اړخ ته د پښتنو په غرونو په وسایلو په معدنیاتو باندې قبضه، د پښتنو په ښکلا باندې قبضه، د پښتنو په مالدارۍ باندې قبضه، د پښتنو په معیشت باندې قبضه پنجابي حکومت او شهباز شریف حکومت وکړله. که څه هم دغه خلک یا سیاسي ګوندونه د پښتنو د قام پرست په نوم باندې که څه هم ګوندونه دي یا د مذهب پرست په نوم باندې که څه هم ګوندونه دي، ټول به اوس پته ولګي چې په کومه هغه باندې چې کوم دی دا ورکوي او دا وړي. که څه هم دغه پارټۍ دغه قام پرست دغه مذهب پرست خلک د خیبر د جرګې څخه وتښتېده، کله چې د دې معدنیاتو د وسایلو د دغه د بچاو لپاره چې کومه جرګه رابلل سوې وه، که څه هم د هغې څخه وتښتېده. موږ به اوس وګورو چې دوی په کومه طریقه باندې دغه معدنیات بچاوي، د پښتونخوا د غرونو مسایل د معدنیات بچاوي. موږ دغه په انتظار یو دغه سیاسي پارټۍ ورکرانو ته هم وایو چې په خپلو مشرانو باندې غږ وکړي چې د جرګه خو نه خو وتښتېدې، په جرګه باندې تاسو وایئ چې دا نه کېږي. اوس تاسو کوم لار تاسو اختیاروئ، کوم مزاحمت تاسو کوئ چې هغه دغه د پښتنو د وطن د معدنیاتو د هغې د دغه وسایلو په بچاو وشي او په هغې کې به د پښتنو حق ونوال شي. باید داسې لار دې وغواړي او داسې لار باید تاسو ته درهم